سلامونه ملګرو د پاکستان او استرالیا میچ شوی دی چې دا میچ ته پاکستان ګټلی دی او مین اف دی میچ یونس خان راغلی دی. اوس په تاسو وایي چې یونس خان خو ریټایرډ شوی دی نو څنګه دا یونس خان مین اف دی میچ راغلی؟ نو نه جی دا ورلډ چیمپئن لیګ شروع دی خو ورلډ لیجنډ چیمپئن لیګ شروع دی. کوم کھلاډیان چې ریټایرډ شوي دي نو د هغه یو ټیم جوړ دی، د پاکستان ټیم جوړ دی، د انګلینډ، استرالیا او د انډیا. دا څلور لوبډلې په دې کې گیم کوي چې بیګا پکې د استرالیا او د پاکستان میچ شوی دی او د پاکستان لیجنډ چې کوم دی پاکستان چیمپئن چې کوم دی دا میچ ګټلی دی. د استرالیا ټیم کې کم کھلاډیان شامل دي، زاړه کھلاډیان ټول سټاران ورسره موجود دي. د پاکستان په ټیم کې یونس خان، مصباح، شاھد، آفریدی، سهیل، تنویر ډېر زاړه کھلاډیان په دې لوبډله کې شامل دي. مکمل سکور کارت در سره شریکوم، هغې نه به تاسو له اندازه وشي چې دا په رښتیا لیجنډ لیګ دی او په دې کې ټول ریټایرډ کھلاډیان، ټول زاړه کھلاډیان، ټول لیجنډ کھلاډیان شامل دي. سکور کارت طرف له راځو چې ډومبنی بیټنګ چې کوم دی استرالیا چیمپئن کړی دی چې یو 189 رنزونه کړي دي، اووه کھلاډیان اوټ او شل اورونه مکمل وهلي دي. د استرالیا په ټیم کې څوک دی ګوره؟ شان مارش دی ورسره، د میچل مارش رور دی، د په شل بالو باندې 14 رنزونه کړي دي. ایرن فینچ خو اوس تقریبا ریټایر شوی دی، اوپنر بیټسمن او د استرالیا کپتانی هم کړې ده، په 40 بالونو باندې 68 رنزونه کړي، 78 رنزونه. بیٹنگ چې کوم دی دا هم ډېر زوړ کھلاډي دی، لاهور قلندر سره هم گیم کړی دی په پی ایس ایل کې، 38 بالونو باندې 29 رنزونه دو هم کړي دي. فرګوسن یو خو لوکی فرګوسن نیوزیلینډ سره دی، دا د استرالیا فرګوسن دی، 18 بالونو باندې 26 رنزونه د کړي دي. کرسټین دا هم یو ډېر زوړ کھلاډي دی، 9 بال 9 رنزونه. بن کاټنګ دا ملتان سلطان سره هم د گیم کړی دی په پی ایس ایل کې، 4 بال 2 رنزونه د کړي دي. چیمپئن دا یو وکټ کیپر بیټسمن او زبردست کھلاډي د استرالیا، 1 بال 0 رنزونه د کړي دي. کولټل نایل چې کوم دی دا آلراؤنډر 10 بال 25 د کړي دي. لوګلن 2 بال 1 او دای سره برټلی هم او ډوهرټي او ډیرک نینس دا درې کھلاډیان چې کوم دی د بیټنګ نه دی راغلی. د پاکستان د طرف سهیل تنویر 4 اوور 31 یو وکټه، سهیل خان فاس بالر جی 2 اوور 16، عامر یامین 3 اوور 30 رنزونه ورکړي، وکټ یوم نشته. ریاض 3 اوور 30 یو وکټه، سعید اجمل 2 اوور 20 یو وکټه، شعیب ملک 3 اوور 24 2 وکټې، شاهد افریدی 3 اوور 34 2 وکټې ایستلې دي. دا سکور ورپسې پاکستان چیس کړی دی په 19.4 اوورونو کې چې پکې مصباح الحق اور یونس خان ډېر زبردست بیټنګ کړی دی. شرجیل 11 بال 17، کامر نکمل 3 بال 4، صہیب مقصود 11 بال 21، شعیب ملک 17 بال 23، یونس خان پکې په 41 بالونو باندې 63 رنزونه کړي دي چې دی بیا لیګ بیفور او شو. مصباح نټ آؤٹ پاتې شوی 30 بال 46 او شاهد افریدی پکې هم 5 بال 11 رنزونه کړي دي. د سهیل تنویر، وهاب ریاض، عامر یامین، سهیل خان او سعید اجمل ادای پکې بالنګ نه دی راغلی جی، ادای پکې سوري بیټنګ نه دی راغلی. د استرالیا د طرف برټلی 4 اوور تقریبا کړي، 26 رنزونه ورکړي او 2 وکټې ایستلې دي. ډیرک نینس 2 اوور 32 وکټ یوم نه راشتي. بن لوګلن 3 اوور 26 وکټ یوم نشته. نیتن کولټر نایل 3 اوور 28 2 وکټې د پکې 2 وکټې ایستي، برټلی پکې 2 وکټې ایستې دي. دوهارټي 4 اوور 31 یو وکټه او ډینیل کرسټین 4 اوور 45 وکټ یوم نه راشتلې. دا میچ چې کوم دی پاکستان چیمپئن ګټلی دی په 15 وکټو باندې 189 رنزونه ورپسې چیس کړي دي په 19.4 اوور کې. دا مکمل د څلورو لوبډلو یو ټورنامنټ دی چې څوک یې ګټي اپډیټ په تاسو له زه درکوم. د پاکستان د میچونو، د انګلینډ د میچونو، د هر میچ اپډیټ په انشاءالله تاسو له زه درکوم. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.